په 1995 کې یو انګریز د کمپیوټر یو ډېر لوی ماهر او یو مسلمان هغه هم د کمپیوټر ماهر نو د انګریز چې کوم دی د مسلمان ماهر ته وایي د کمپیوټر داسې یو کمپیوټر جوړو ستاسو د مسلمانانو د ټول کتابونو کې اکثر کتابونه چې دي دا په عربی کې دي او قرآن هم په عربی کې دی او حدیث هم په عربی کې دي نو داسې یو کمپیوټر به جوړ کړو چې هغه د عربی نه انګلیش ته او ملایي ژبې ته چینا ژبې ته چې د دنیا هر یوې ژبې ته هغه ترجمه کوي د قرآن هر یوې ژبې ته اړي داسې یو کمپیوټر جوړو او دویمه خبره به دا کړو چې دا کمپیوټر داسې کمپیوټر وي چې د عربی غلطي راوباسي او چې کوم ټکي په عربی کې غلط وي هغه غلط ټکي دا تخیشي دا غلط دی او د هغې په ځای باندې صحیح ټکي چې کوم دی لګوي داسې یو کمپیوټر جوړو مسلمان وي ټیک ته دې دواړه راونښتل او ډېر وخت پس یو کمپیوټر یې جوړ کړو په هغې باندې به ړومبې پې تجربې وکړلې د عربی جملې به یې جوړولې او کمپیوټر له به یې ورکولې نو په هغې کې به چې کوم ټکي غلط و نو هغه به کمپیوټر به ورته ووایي چې دا ټکي پکې غلط دی او د دې ټکي غلط ټکي په ځای باندې صحیح ټکي د عربی دا دی تجربې به یې وکړلې او بیا ورته ټول قرآن ور وخېجو او بیا د قرآن ته کاریان او عالمان کېنول وي دې کې وګوره چې غلطي خو پکې نشته دی دې ټول قرآن په کال 2 کې چې کوم دی هغه ولوستو چې دې کې هېڅ قسمه غلطي نشته دی بیا ورله ورکړل چې د قرآن کې وګوره چې قرآن کې څومره غلطۍ دي په دغه ځای کې مسلمان ماهر د کمپیوټر د ماهر مسلمان چې کوم و دغه ټایم کې پوه شي لکه دې ظالم خو ما سره دوکه وکړله دا خو دې قرآن کې غلطي ګوري او قرآن کې خو غلطي شته دی غلطۍ نه پاک دی خو بالفرض د کمپیوټر وي چې د قرآن کې غلطي دی نو د کمپیوټر کې به غلطي قرآن کې به غلطي نه خو ټول خلک پوه چې د کمپیوټر قرآن کې غلطي راوسته بیا خلک د قرآن هغه نه مني کمپیوټر خبره ومني دغه ټایم کې چې کوم دی د سړي ته خیرې شروع کړي خدای دې تباه برباد کړي ته زمونږ قرآن پورې ټوکې کوې ته قرآن کې غلطي ګورې بهرحال مسلمانان الله طرف ته ټول رجوع کړله او دا د چې کوم دی ریسرچ شروع کو کوشش شروع کو د کمپیوټر تقریبا 15-16 منټه کې پس په هغې باندې اواز پرې راغی او د اواز سره ټول صفرونه پرې رالل چې په قرآن کې یو غلطي نشته دی قرآن ټول د غلطو نه پاک دی ټول مسلمانانو ناره تکبیر الله اکبر اوازونه شروع کړه او هغه کس چې دې خبرې ته وکتل نو هارټ اټیک ورته وشو بېهوش شو مړ شو په هغه ځای باندې مردار شو نو قرآن کې غلطي نشته د الله کتاب دی د غلطۍ نه پاک دی او د قرآن مجید په شان صورت دا اوس هم تر اوسه پورې تر قیامته پورې چې کوم دی څوک نشي راوړلی